ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. دا بعض اکابر اجلو صحابه کرامو ذکر میں شروع کرو. یولوی صحابی دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر مبارک کی داغی وفاتم پا در رجب پا دے میاش کے شوے دے میاش تے در ازبرگ میاش پا پختانوائیو او عرب و تا در رجب میاش وائی. نو دا آغا دا واقعی ذکر در تکوم دا یوسو مقصدونو دا پارا. نم دا عباس دے او دا والد سے محترم نمے دے عبد المطلب. دا نبی علیہ السلام دا والد محترم عبداللہ سے دے رورو. نو دا حضور پاک تر دے. دا نبی علیہ السلام مبارک دا پیدائش نا دی تقریباً 2 کال مخ کے پیدا دے. یعنی دا حضور پاک نا دی 2 کال مشرو دا عمر پا لحاظ. خو خیار دمراو یوزل تی چاہتا پوسو کو وی تا مشر یو که نبی علیہ السلام مشر دے. نو دلکی سوچو که دویم چی نبی علیہ السلام رانا مشر دے نو پا دروغو که رازی دکا عمر خو زمان زیاد تے. او که دویم چی زمشریم نو بیا خو بیا دبی رازی. نو دوی انا اسن وهو اکبرو وی پا عمر کی تی زیادتیم خو گوری مشر آغا دے. لوی والی خدای غلا ورکڑے دے او مشری دا غلا. نو 2 کالا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا عمر پا لحاظ باندے مشرو. پا مکہ مکرمہ کے کار سکاو نو دا عربو خلقو طولو با تجارت کاو دا مکی خلقو. دکا دا مکی چی کم از مکہ دا نو آغا فصل نظر غنی. قرآن شریف و توادن غیر زی زرع ویلی دا فصل نظر غنی او نا پا کدا سے دا میوی بوٹی کیگی. نو دا مکی دا خلق و طول کار پا تجارت باو. اسم دا مکی خلق تجارت کئی. او عموماً پا مکہ کے سرمن دیر زیادی وی. ذکر خلق حج لو عمری لچی رازی نو زبح کئی گڑان لالی چیلی لالی نو آغا سرمن دقل تپاتش. نو دا مکی دا خلقو لوی معاش بدو چی دی با سرمن خرسول پا خلقو. سرمنو تا ضرورتی بورقیتی جوڑی گی. آغا زمانہ کی بات خلقو زان لا گوڑی جوڑول سپلے بیتی جوڑولے اسم دک چمڑی لوی سنات تے. نو دی تاجرو ذاتی تور او دا بیت اللہ خدمت پہ کو. دا حضور پاک مبارک دا خاندان دا عربو پا دی قبیلوں کے بعضی کارون دا بیت اللہ تقسیم کری. نو دا نبی علیہ السلام مبارک خاندان تا چی دا بیت اللہ کم خدمت رسیدلیو ادا میلمنو دا زمزمو چی دا بار نبا میلمان رالل دی بے خیال سات قدر بے کو او دا زمزم دا ابو طول نگرانی با دا حضور پاک دا خاندان پا زیموا.
نو حضرت عباس رضی الله عنه ته د خپل نیکه نه او داسې په نسبن دا 2 څیزونه په وراثت کې ملو شوي. د حاجیانو خدمت پې کو د میلمنو، عمرې له به چې څوک رادل د هغې خدمت پې کو د میلمنو، او د هغې نه علاوه د زمزم د اوبو مشري ټوله دوی سره وه. زمزم اوبه راوښکل او هغه بیا په چاټو کې محفوظ کول او د کوي او د بورقې خیال ساتل، او بیا د حج او د عمرې په سیزن کې خو به خلک ډېرو، نو دوی به خپل بچي او ویرونه ټول لا جمع کړل او په بورقو به په زیات تعداد کې اوبه راایستلې. یو لوی سعادت چې دته حاصل دی دا چې دی په ماشوموالي کې رک شوی. نو چې دی رک شو نو مور یې منښته کړې وه، وی که زما دا زوی عباس خدای پیدا که نو زه به په بیت الله د ریخمو غلاف اچوم. په بیت الله به غلاف د مخکې نه و، خو د ریخمو نه عامه کپړې نه به غلاف جوړ کو، د بیت الله د پاسه به یې واچم. دا یو عزت دی، یو احترام دی، لکه څنګه چې د قرآن شریف نه خلک رومال تاوی. نو وی که زما دا زوی خدای پیدا که نو زه به د بیت الله د پاسه د ریخمو غلاف اچوم. د ریخمو کپړه خو ډېر قیمتي وي. نو الله دې پیدا که، نو مور یې هغه نظر پوره که، نو د ریخمو د ټوکړې نه یو لوی غلاف جوړ که او هغه یې د بیت الله نه تاو که. نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې د بیت الله نه لومبې د ریخمو غلاف چا تاو کړی دی، نو دی جواب دی چې دا د حضرت عباس رضی الله عنه مور دا قیمتي غلاف. او ولې تې تاو که؟ دا د ده د روکېدو او د پیدا کېدو په نظر چې دی خدای پیدا کې منښته کړی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خو 2 کاله مشرو، خو تقریبا 2 کاله مشري که شري څه لوی خبره نه ده. نو یو ځای لوی شوي دي او یو ځای ماشوموالی تیر کړی دی او هلکانه تعلقات یو بل سره ډېر مضبوطه او نږدې. نو د نبی علیه السلام سره د نورو ترونو په نسبت د مینه زیاته وه. د اسلام نه مخکې چې دا د اسلام نو ښکاره کړی، نو هم په پیغمبر علیه السلام به ډېر خفه کېده. او تاسو یې د دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې د مکې د هجرت نه مخکې د مدینې خلک راغلي وو. نو د مدینې شریفې خلکو په مینا کې د یو غونډۍ لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 2 کسانو یا 3 کسانو په شریک ایمان راوړل، مسلمانان شو. نو دې بیعت ته بیعت عقبه وی، عقبه غونډۍ ته وی. د غونډۍ لاندې دا بیعت شوی، نو ځکه بیعت عقبه ورته وی. او چې کوم ځای کې د هغه غونډۍ شاته لاندې بیعت شوی، نو بیا د ترکو په زمانه کې ترکیانو هلته یو جومات جوړ کړی د نښې دپاره چې دا هغه ځای دی چې د مدینې خلکو په نبي علیه السلام ایمان راوړه او حضور پاک سره بیعت کړی. نو هغه جومات مخکې نه موجود و، خو د یو غر شاته و. اوس حکومت هغه غر لر کړی دی، میدان یې کولو کړی دی، نو جومات راښکاره شوی دی. زیړ رنګ وله زمونږ سعودي حکومت ورکړی دی ښکاري. نو ډېر خلک دا وی دا ګوره په غر کې دننه جومات راوتی دی، خو دا جومات په غر کې دننه نه، دا د غر نه شاته غر یې ونړو، جومات راښکاره شو. د دقه جومات په ځای باندې دا مونږ خلک چې ورته غټ شیطان وی چې دا سړی اولی او راکوزیږي او ته بیت الله ته راځې او ښي طرف ته وګورې، نو دا جوماتګي به راته ښکاره شي. نو دې انصارو 2 کسانو چې په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه، نو حضور پاک له دعوت د مدینې ورکړه. وی ته مدینې شریفې ته زمونږ وطن ته راشه، دلته تا تم تکلیف دی او مرګرو ته دیم تکلیف دی، او د مکې کافران ضرورت در رسی، هلته به ته محفوظ شي. نو حضرت عباس لا دغه وخت خپل اسلام نه دی ښکاره کړی، خو په موقع موجود دی. نو ګوره د دې د مینې اندازه لګي. هغې د مدینې خلکو ته وی د مدینې خلکو تاسو زما دارواره بوځئ خپل وطن ته، د دې حفاظت به څوک کوي؟ دلته خو که د دشمنان ډېر هم زیات دي، خو یو مضبوط قوم یې دی، تربورانی دي، رشته دارانی دي، لوی قوم یې دی. د هغه قوم په وجه دی محفوظ دی، دته څوک غږ نشي کولی. نو که تاسو دې بوته په مدینه کې خو بره د قوم نه،
نو اسې نه څوک تکلیف ورته ورونه رسوي. نو تاسو خې بوځئ ستاسو د ده خوښه ده که د سره دې لاړ دې شي، خو ګورې که ده ته په مدینه کې چا تکلیف ورسو نو زه به ستاسو له دې دوو یو کسانو نه د هغې تپوس کوم، تاسو نه به زه تپوس کوم. دا به نه وایه چې دا فلانکي او دا فلانکي او فلانکي، زه پیش او بیا تاسو پیش. هغې ورته څه وې؟ هغې ورته وې تی مونږ ته حواله که نو ستا پیریان هم ته خلاص. تاسو د مکې خلک د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په قدر نه پوهېږئ، تاسو سره د قدر نشته. مونږ پوه شه ده ته به هله د بل لاس رارسي چې مونږ ټول ټوکړې ټوکړې شو، چې مونږ نه یو ټوکړی شي ده ته چا لاس هم نشي رارسېدی. خو خیر حضرت عباس رضی الله عنه د هغه خپلې مینې اظهار وکړه. نبی علیه السلام مبارک هجرت وکړه مدینې شریفې ته، او دی په مکه مکرمه کې و. دی پټ مسلمانو، دننه مسلمانو خو لا اسلام یې نو ښکاره کړی. نو چې کله د بدر غذا جوړېدله نو نبی علیه السلام صحابو ته یو څو کسان وښول. یو یې پکې عباس وښو. وی ګورې که عباس ته له مخې له راغی نو د تورې غزار پې ونه کوي. یو څو کسان یې وښول. وی ما ته پته ده چې دا د زړه نه مسلمانان دي او د څه وجې نه دوی خپل اسلام نشي ښکاره کولی، نو په دوی به توره نو چتوي. نو یو صحابي دی حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه، هغه د نبی علیه السلام مخکې ودرېد. هغه د خوش طبیعتۍ نه دا خبره وکړه. وی ښه د الله رسوله زمونږ پلار او زمونږ زوی او زمونږ تره او زمونږ ماما به مخې له راځي هغه به وجنو، او ستا تره به نه وجنو. که زما د تورې لاندې راغی که مې پرېښود سر به مې تی خوا غورځولې. حضور پاک مبارک مسکی شو. حضرت عمر ته مخ ور واړو. وی عمره، وی ابو حذیفه ته خیال دی، وی زما تره د نورو خلکو سره سمی چې نور خلک به د تورې لاندې راځي او وجنم به، نو عباس که د تورې لاندې راغی دی به هم وجنم. ګوره زما ترې نورو خلکو سره برابر کړه. ګوره دې د پیغمبر علیه السلام مینه معلومیږي چې څونه محبت یې دی. اتفاقا همغسې وشوه د بدر په جنګ کې، او یا کسان کافران مردار شو او یا گرفتار شو. یو پکې دی چې دی ونیولې چې نو جنګ کې خامخا د خلکو نه جامې او کپړې شلېږي، نو دی مدینې منورې ته راوستل. نو حضور پاک دا قیدیانو باندې نبی علیه السلام ګوره ډېر رحم کړی دی، ظلم یې قیدیانو سره هم نه دی کړی. نو حضور پاک صحابو ته حکم وکوي لاسونه ولا شاته وتړئ، او یو دوه کسان یو کس بوځي او په کور کې لکه د میلمه په شکل وساتئ، او خیال یې وساتئ چې درنه ونه تښتي. اتفاقا دی چې کوم صحابي له ورکړه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و، د دیوال ګاونډي، او رده کمیس نو عبدالله ابن ابی چې د منافقانو سردار دی، رئیس المنافقین، نو هغه خپل هغه د قدیم لوړ دنګو او هغه هم لوړ دنګو. نو په حضرت عباس د بل چا کمیس نه پوره کېده. یو کمیس راوړه په دنو برابر، بل چا راوړه په دنو برابر. نو عبدالله ابن ابی هغه خپل کمیس راوړه او حضرت عباس ته یې ورکړه. نبی علیه السلام لوی صاحب زما دا کمیس ورته واچوه. نو نبی علیه السلام ورته د هغه کمیس واچه. دی خو منافقه، خو دا یو احسان یې وکړه چې حضور پاک له تره له خپل کمیس ورکړه. نبی علیه السلام د چې احسان ګورې په ځان نه دی پرېښی. په یو موقع فرمایلي و د وفات نه مخکې، وی په ما چې د چام څه ښېګړه ما سره کړې ده، ما هغه له د هغې بدل ګورې خلاص کړی دی. په ما د چا احسان نشته او نه د چا ښېګړه شته. یو کس داسې دی چې د هغه د احسان په ما د پاسه پروت دی چې هغه حضرت ابوبکر صدیق دی، او د هغه د ښېګړې بدل ما هغه له نه دی خلاص کړی. د هغه د هغه ښېګړې بدل به الله هغه له د قیامت پر ورځ خلاصوي. دا یو نقطه نبی علیه السلام د وفات نه مخکې ویلې وه. نو په حقیقت کې حضور پاک احسان د چا په ځان نه پرېښود. که چا به څه شی راوړه پخپله فرمایي نبی علیه السلام، وی چې څوک د له هدیه راوړي تا ترغیب ورکوي، وی دوستان یو بل له هدایا یوسئ، وی په دې مینه زیاتېږي. او بیا فرمایي چې څوک د له هدیه راوړي نو ته وله بدل ورکه، او که بدل د سره نی یا نشي ورکولی یا هغه خفه کېږي چې ما له ته عوض راکې، نو دعا ورته وکړه. بل اسم ورنه کې نو دعا ورته وکړه. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه ده. نو چې چا به یو شی راوړه نو نبی علیه السلام به د هغې بدل ورکو. یو مثال به یې درکړم. یو صحابي نبی علیه السلام مبارک له یو اوښه راوسته. نو پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي ته ورشه او دله د دې په مقابله کې 10 اوښان ورکړه. اوس یو او 10 څونه شی دی. نو چې هغه لاړ
نو لس یې وله ورکړل نو چې چا ډالۍ راوړې وه نو هغه خفه شو ویله بیله لس مال یې لس راکړل نو صحابي راغی نبي علیه السلام ته الوی چې صاحب هغه خو په هغه لسو خفه دی نو پیغمبر علیه السلام مبارک وی عجیبه خبره ده د یو راوړو ما ولا د هغې په مقابله کې لس ورکړل اوس بیا هم خفه کېږي یاره وی څوک مړه مې غواړي چې د بعضې خلکو نه زاړو هدایاړو قبول نه کړم خو لیکن د الله حکم دی د شریعت نه داسې نشم کولی نو دومره به پیغمبر علیه السلام د مسلمان د ډالۍ په مقابله کې ډالۍ به یې راوړه یو په لس به یې بدل ورکاو نو عبدالله ابن ابی خو اوس منافق دی او دلې کمیس ورکه نو چې کله عبدالله ابن ابی منافقه مړ کېده نو وصیت یې وکړه زوی یې سوچه مسلمان د ده نوم هم عبدالله دی او د زوی نوم هم عبدالله دی نو هغه زوی یې نبي علیه السلام ته راغی وی د الله رسول زما پلار دوه وصیتونه کړي یو وصیت خو یې دا کړی چې ته خپل کمیس راکړه چې زه یې پلار ته واچوم ما وایي ما د نبي علیه السلام کمیس راواچوه او دویم دا چې جنازه به یې ته کې نو دغې وخته پورې لا د منافق د جنازې نه منه نه وراغلی نو نبي علیه السلام خپل کمیس راواغېسته او دله یې ورکړه ها دا د پلار له یوس نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي وی دا الله رسول هغه منافق عبدالله ابن ابی له خپل کمیس ورکړه ستا برکتي کمیس هغه کافر له ورکې نو نبی علیه السلام مبارک دوه خبرې وکړې وی عمره وی که دې منافق دی او کافر مړه شو نو زما کمیس ورته هېڅ فایده نشي رسولی کافر ته هېڅ فایده نشي رسولی لیکن زه وله ځکه ورکوم چې انه کسا عباسا عباس ته زما تره له یو وخت کې د کمیس ورکړی و چې د هغې هغه بدل وله خلاص کړو ګوره څونه موده مخکې عباس ته کمیس ورکړی لیکن نبي علیه السلام وله هغه بدل خلاص که کمیس یې ورکړ نو بیا چې وی جنازه تیاره شي ما ته سوال جواب وکړه نو چې جنازه تیاره شو نو نبي علیه السلام ته یې سوال جواب وکړو نو دې مقبرې نو چې څنګه مقبرې ته لاړ او دې جنازې ته ورمخکې شو حضور پاک نو حضرت عمر ورغې د لمن نه یې کلک راونیو وی دا ته په چا جنازه کې د الله رسوله عبدالله ابن ابی منافق على عبدالله ابن ابی فعبدالله ابن ابی جنازه کې او فلان کې منافق فلان کې وخت کې دا نه ویل فلان کې وخت کې دا نه دی ویل حضرت عمر کې خو بیا د چا پروا نشته خو د دین په معامله کې سخت دی اشدهم فی امر الله عمر د خدای په دین کې سخت انسان خو حضرت عمر دی او د صحابه ګورې دا دوه صفتونه مو ما چې درته وي دوه صفتونه دي یو صفت والذین معه د نبی علیه السلام سره چې کوم ملګري دي نو د هغوی دوه صفتونه دي اشداء علی الکفار د کافر په مقابله کې سخت دی بیا نرمي ورسره نه کوي اشداء علی الکفار سخت دا چلنه نفرت دی د کافر مسلمان ویم دی ته چې د کافر نه به د نفرت الا ان تتقوا منهم تقات قرآن حکیم کې بل ځای کې راځي که مثلا یریږي او د خولې نه څه نشي ویلی یا بعضې وخت کې سړي باندې څه د حکمت د وجې نه څه ونه وایي یا د یرې د وجې نه ونه وایي یا بل څه وجې ابه ظاهرداري به خو د زړه نه به د کافر سره مینه نه ساتئ د زړه نه به کافر سره محبت نه ساتئ دا د شریعت قانون دی دا د الله وینا ده دا به نه کوې ومن یتولهم منکم فانه منهم قرآن حکیم کې الله وایي کافر سره چې چا دوستانه تعلقات وساتل دې د هغوی نه شو بس لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء قرآن کې الله وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دې کافرو سره دوستانه به نه کوي بالکل به نه ساتئ د کافرانو سره دوستانه ولې کافر ستا دوست کېدی نشي دې به تا له موقع ګوري چې کله د له موقع برابر کړو تا باندې به دې حمله کوي د مار مثال دی د مار د پاړو دوست کېدی شي نو الا تتقوا منهم تقات پس غرض باندې څه حکمت توجه که ځان ته ساتي بیا له خبره ده خو د کافر سره دوستانه به قطعا نه ساتي نو حضرت صحابه دا صفتو اشداء علی الکفار او رحماء بینهم خپل منځ کې سره رحما رحم والا دا قرآن وینا ده داسې یو بل سره مینه لکه ضرور سره چې مینه داسې یو بل سره محبت لکه د پلار او د زوی د پلار چې یو بل سره محبت دي دا صحابه صفت دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا پروا نه کوي چې زوی به خفه شو تربور به خفه شو پلان کې به خفه شي وې صاحب دا ته چا جنازه کې عبدالله ابن ابی او یعد عبدالله ابن ابی هغه ټولې خبرې شمار پلان کې وخت کې تا ته دا ویلو مسلمان ته دا پلان کې وخت کې 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 دا به د جنازه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی بخاری شریف کې راځي دا هغه غزلورتیا ته کتل
او نبی علیہ السلام مبارک ورته مسکی و او تا ته الله نه دی ویلي قرآن کې ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم که ته او یا کرتم دوی له بخنه وغواړې دی نه بخه ستا خوښه ده بخنه غواړې اکه نه غواړې جنازه خو بل مسلمان له بخنه غوښتل دي نو تا له اختیار دی بېشک بخنه غواړې که نه غواړې خو که او یا ځلی بخې بخنه غواړې نه بخم نبی علیہ السلام ورته څه وایي ګوره دلایل شروع شو حضور پاک ورته مسکی شو وی عمره که ما ته دا پته ولګېده چې د او یو نه زیاته استغفار باندې دی الله بخي نو زه وله د او یو نه زیات استغفار یو کس خدای د دوزخ نه بچ کی او زما په کړهو بچ کېږي نو دی کې څه دي اخر عني یا عمر عمره ما نه رستو شه او ورمخکې شو جنازه پې وکړه چې جنازه وکړله فورا قرآن حکیم کې دا آیت راغی ګوره د الله چې کې حکمت دي مخکې نه منې کو خو چې وی که نو الله منع کړه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نن نه پس به د منافق او د کافر په پاس اوس دې وکړل بیا به نه کړي دې ته موافقات عمر وایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا چې یو یا نبی علیہ السلام مبارک ته یو حکم نازل کړی چې دا د عمر د رأی مطابق دی دا د رأی ټیک ده یو پکې دام دی حضرت عمر برستو جړل وی ما ډېر لوی زړورتیا کړې ده نو ډېره زړورتیا کړې خو دې کې حکمت سو حضور پاک ډېر هوښیار وی عمره وی دې دپاره په د جنازه کومه لیسلم الف من قومه لوی قوم دی زرګونه قوم دی چې هغه د جنازې د وجې نه خدای به چېرته مسلمانان کړل خدای ځکه مخکې منې کوم نه نو چې نبي علیه السلام په دې عبدالله ابن ابی جنازه وکړه د هغه د زرګونو قوم خدای سوچه مسلمانان کړل پوره پکې یو حکمت راغی د الله را طرف نه مخکې نه منې کوي وروسته یې منې کوي پرېږده چې لږه ښېګړه وکړي چې قوم یې خدای مسلمانان کړي زرګونه خلک خدای مسلمانان کړي بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عباس د کمیس په بدل کې رسول الله مبارک خپل کمیس ورکړه عبدالله ابن ابی له جنازې پرې وکړه او د هغې حکمت هغې کې دغه خدای فلسفه راوویستله نو کمیس ولا هغه ورکړه نو دې چې په کم کور کې تړلی شوی و شاته نه نو هغه د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور سره خواږه نو ده به د شپې فریاد کوو نو بیبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین وایي چې مونږ به د نبی علیه السلام د شپې خوب نه کوو کله به دننه ته او کله به بار ته خدایا نبی علیه السلام نن خوب نه ورځي کله به د کوټې نه بار راووته او کله دننه او چې د مخ مبارک ته مونږ وکتل نو ډېر زیات پریشانه و صاحب خیر دی ولې اسم خدای به خیر کړي مونږ ته غږ هم نه کوو او پریشان هم ډېر دی او دونه پریشانه دی چې د مخ نه پته لګي خوب هم نه ورځي وی ما اندازه ولګولو هو پته ولګېدله دا عباس بیرګي اوري هلته عباس هغه بل کور کې دی او هغه بیرګي اوري دا ځکه خوب نه ورځي ام المؤمنین زر هلته سوال جواب ولېږه وی تاسو وګورئ چې عباس بیمار دی تکلیف دی ورته او که څه چل دی د هغه زبیرګي دلته نبي علیه السلام اورو پیغمبر علیه السلام مبارک له خوب نه ورځي هغې چې وکتل نو هغه د هغه دا مټې لږې سختې تړلې شاته نو د هغه سختو مټو د وجې نه حضرت عباس زبیرګي کوي نو هغې وله زر هغه مټې سستې کړلې نو چې سستې کړې د هغه زبیرګي قلار شو نو زر بیا چې زبیرګي قلار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له خدای پاک خوب وروسته او بیا ویده شو اوس دوه خبرې د دې نرونو معلومې شو زه خو یم دونه ګرمي نشته خیر من دی کاسې شور یې ډېر جوړ کړی نشته ګرمي شور یې ډېر جوړ د نبي علیه السلام مبارک د سره مینه چې څومره مینه یې ورسره دا دی چې هغه زبیرګي کوي نو نبي علیه السلام مبارک له خوب نه ورځي او دویم د پیغمبر علیه السلام مبارک انصاف ته معلوم شو چې دی چونکې قیدي دی نو د ده دپاره نبي علیه السلام سفارش نه کوي چې ورشه او دا مټې وله سسته کړي ولې ځکه بیا به انصاف قایم نشي ټول قیدیان دي د ټولو دپاره مټې تړلې شوي دي د خپل تره دپاره ولې سفارش وکړو نو سفارش یې نه کوو نو بیا چې کله د بدر د قیدیانو متعلق فیصله کېدله صحابه کرامو میټینګ وکړه وی څوک چا وی وجل پکار دی چا وی صاحب خیراتی پرېښودل پکار دی چا وی فدیه ته اخیستل غواړي نو فیصله په دې وشوه چې له دې نه به فدیه والو جرمانه څومره جرمانه دومره نو یو کس به یې را مخکې کو
او ته خپله جرمانه تا باندې دومره جرمانه سوال جواب وکړې مکې ته چې تاسو پسې جرمانې راولېږي. نو حضرت عباس را مخکې شو. نو نبی علیه السلام مبارک ورته عباس کاکا ته به 2 کسو جرمانه ورکړې. وی دا ولې؟ نو یو د تره د رواره د عقیل د علي صاحب ورو عقیل هم په دې کې ګرفتار یو عقیل د رواره دی هغه غریب دی هغه سره څه نشته نو د هغه به هم ته ورکې او زه خپل ځان به م ورکې. نو دی ورته وایي چې د الله رسوله تا ته پته نه ده چې زه مسلمان یم زه خو دله نه مسلمان یم زه خو کافرانو ځان سره د مکې په زور باندې راوستی به. حضور پاک ورته وفرمایل دړه نه دی الله خبر دړه معامله د ما سره نه ده هغه الله سره ده مونږ خو ظاهر ته ګورو او ظاهر کې د کافرو په صف کې ولاړ وي مونږ نیولې فدیه به ورکې. وی ما سره کم ده تا ته پته نه لګي چې زه غریب یم ما سره څه نشته. نو نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل ولې چې ته کله را روانېدې جنګ له نو تا بټوه راواغېسته او خپلې بیبي له دې ورکړه ام الفضل او ورته دې ده ووي چې دا واله او زه جنګ له ځم که زه واپس جمدې رالم خو ماله به یې راکې او که زه مړ شم نو دا ستا دي بټوه دې نه ده ورکړې ته بیا ما سره پیسې نشته. وی دا الله رسوله زما دې قسم په الله چې ته د خدای رښتونی پیغمبر شک شوبه پکې نشته. وی د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو زما بیبي ته خبر ده بل چا ته پته نه لګي معلومیږي دا چې ته الله خبر کړې د الله رښتونی پیغمبر. نو ګوره ډبل فدیه ترې واغېسته. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصاف یعنې که دی ویلې وې نبی علیه السلام دا ویلې وې چې دا زما تره دی او د فدیه معاف نو صحابو کې دا مجال نه و چې د پیغمبر علیه السلام د خبرې په مخ کې هغوی خبره کړې هغې به بالکل بلکې وی به مې ورته انصارو د مدینې انصارو یو عجیبه خبره وکړه د حضرت عباس د نیا چې وه د عبدالمطلب مور دا د انصارو د بنو النجار قبیلې وه د مدینې. نو انصار ټول پاسېدل او نبی علیه السلام مبارک ته وایي چې وی د الله رسوله د عباس زمونږ خورایې دی او د ده فدیه مونږ نه غواړو د ده دا فدیه ده ته معاف ده. حضور پاک مبارک وفرمایل داسې نه کېږي چې څنګه دا نور فدیه ورکوي نو داسې به زما راتر عباس هم فدیه ورکوي. دا ته یو بله مسله معلومه شوه چې د بادشاه د خپل او د پردي په منځ کې څه رعایت نشته. شرعي حکم کې خپل او پردی د بادشاه تره د بادشاه رور د بادشاه زوی او پردی دا یو برابر دی فرق پکې نشته. فدیه ترې واغېسته بیا پرېښود. نو د فتح د مکې نه لږه موده مخکې حضرت عباس راغی او مدینې منورې ته. خیبر چې کله فتح شو په سن 7 هجری کې خیبر د یهودیانو یو لوی ګړو د مدینې منورې په ګاونډ کې فتح شو. نو یو مسلمان دی حجاج نوم دی حجاج ابن علات حجاج ابن علات دی لال مکې ته په مکه کې د بلا سامان او مال او دولت او دراهم د نانی ډېرې پیسې وې. نو چې دې څنګه لاړو د مکې خلک ترې راتاو شو وی هلکه دا دې یو هم ګیر که نو د ځان خلاصو. نو ده وی چې هلکه زه خو تاسو له یو خوشخبرۍ له راغلی یو زیری در کوم. وی څه؟ وی نبی علیه السلام په خیبر باندې حمله وکړه او ناکام شو. دروغ یې وی ناکام شو او بلا مسلمانان پکې شهیدان شمله شو او د مسلمانانو نه ډېر لوی مال په غنیمت کې هغې واغېسته د خیبر خلکو په غنیمت کې ته په بلا د دنیا دراهم او دنانیر او بلا مال واغېسته او ډېر زیات مسلمانان مړه شو او ډېر زیات مسلمان. نو چې دا خبره د مکې خلکو واورېده د مکې خلکو باندې لوی جشن راغی. تر دې حده پورې یو ټکي پکې دا هم وایي چې نبي علیه السلام هم زخمي دی او پته یې نه لګي د هغه هم پته نه لګي او زه رالم. وی ته څنګه رالې؟ وی زه د خپل مال وړمه وی د خیبر یهودیانو چې د مسلمانانو نه کوم غنیمتونه اغشتې دي نو وی دا د مکې خلکو نوې جامې واغوستې او یو کور کې مبارک شه او بل کور کې مبارک شه چې مسلمانانو په خیبر کې شکست ومونته او دونه خلک پکې مړه شو او دونه قیدیان شو او مالونه هم ترې لاړل. لوی په مکه مکرمه کې څومره چې کافر دی یو بل له مبارکۍ ورکوي او خیراتونه دي او زیرې دي یو جشن دی په مکه کې. حضرت عباس رضی الله عنه دې وخت کې لا په مکه کې هغه په کور کې لوی ماتم دی په دې خفه دی چې زما درواره به څه حالي او دا څه چلو شو څه ونه شو. ګوره لنه خو دې مسلمان دی نو پټ راووت هغې حجاج لا
یو طرف ته ورغی غیظان لکه یا لکه وایي دا څه مسله ده وایي چپ شه عباسه غږ مه کوه خبره الاوړې ده وی څنګه الاوړې ده وی ورواره دې فتح مونتې ده او بلا د خیبر یهودیان یې مردار کړي دي او زه داسې وخت کې را روان شم چې د خیبر د لوی بادشاه لور د نبی علیه السلام په امهات المؤمنین کې داخله شوه او ډېر لوی غنیمتونه او ټولې قلاګانې فتح شوي دي نو یې نیکبخته موږ له خو دې پړه تیاره کړه د مکې خلک مبارکي کوي ګورې عباسه 3 ورځې پورې غږ ونه کوې زه دې پسې چل خپل مال وړم دا چل مې جوړ کړ چې خپل مال ته اوسم او ګورې که 3 ورځو نه مخکې دې الوې دي ما پسې په لاره را منډه کېږي او به مې نیسي 3 ورځې پورې غږ مه کوه 3 پس بیا وایه بس حضرت عباس خوله کې خوشحاله شو نو هغه چې دی څنګه حجاج واپس لاړ او خپل مال یې غونډ کړ لاړ نو هغه چې ته ټینګېدی شو نو په 3 ورځ باندې ولمبل او خشته جامې یې واچولې او پټکې وو او خوشبو یې پورې کړه او راغی د بیت الله نه ګیر چاپېره طواف کړي خلکو یې دا اوس وګورئ هلته یې روارت او ویرون او د دنیا مسلمانان چې څومره دي هغه مړه شو او څه قیدیان شو او دا دی هغه مونږ ته دا ښکاره کوي چې ګنې زه غمجن نه یم نو چا یې تپوس وکړه چې ستا په قوم او ستا په خلکو په مسلمانانو باندې خو ډېر لوی تکلیف راغی او تا خشته جامې اچولې طواف کې وی دا چا درته ویلي دي وی دا حجاج وی خبره یې تا لوړې کړې ده خیبر فتح شوی دی مسلمانانو فتح کړی دی او د خیبر غنیمتونه مسلمانانو وړلي دي وی تا ته چا ویلي دي وی ما ته حجاج ویلي دي وی مونږ ته خو یې داسې وي ستاسو نه مال پسې چل ولوړه نو بس بیا پې د مکې خلک پې شو چېره دی خو د مسلمانانو په تکلیف باندې خفه کېږي او د مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي نو چې دی کله پېښ شو زما په اسلام خو د مکې خلک پېږي نو بیا مدینې شریفې ته هجرت بعض علما لا دام وایي چې د هجرت په دې وجه نه کوو چې نبي علیه السلام ایثار کړی چې ته هجرت مه کوه د مکې د دې کافرانو موږ له جاسوسي به کوې خیر مدینې شریفې ته لاړ چې مدینې منورې ته دې لاړ د حضور پاک مبارک د یو ډېره ښایسته ښکلې استقبالیه وکړه او عامو خلکو ته یې دغ وي ای خلکه وی عباس زما کاکا دی زما تره دی او عم الرجل سن و ابیه او وی تره د سړي دا د پلار په مصري د پلار په دی یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناستو او دا حضرت عباس ولا راغی نو نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ ودرېد وی د الله رسوله وی چې مونږ تا سره ناست یو نو وی خلک زمونږ لحاظ ساتي او زمونږ خیال ساتي او قدر هم کوي او چې ستا د مخې نه اخوا شو بیا زمونږ خلک هغسې قدر نه کوي عزت هم نه کوي نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ټول د مدینې انصار مهاجر راغونډ کړل په جومات کې او په منبر باندې کېناستو او ټولو ته یو شان تقریر وکړو وی ای خلکه تاسو دا نه خوښوئ چې د ما چا سره مینې او تاسو سره مینه وکړئ هغې وی د الله رسوله ولې دا نه خوښوو وی ښه چې د ما چا سره مینه مینه به ورسره کوې وی تاسو ته پته نه لري چې عباس زما تره دی او عم الرجل سن و ابیه او د سړي تره دا د پلار په مثل باندې وي ای زما د پلار په مثل ای خلکه ټول دا اعلان واورئ چې که چا عباس سره مینه وکړه نو ما سره مینه وکړه ومن والانی فقد او که چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه او چې چا الله سره مینه وکړه الله به جنت ته داخل کړي او چې چا زما تره سره بغض وکړه عباس سره فقط د ما سره بغض وکړه ما سره بغض وکړه او چې ما سره بغض وکړه نو الله سره بغض وکړه او چې چا الله سره بغض وکړه الله به دوزخ کې رسوي هغې نه پس به د حضرت عباس رضی الله عنه دومره خلقو صحابه کرامو قدر او خیال ساته لکه د حضور پاک مبارک خپل پلار چې وسو کې قدر او عزت کوي یو ځل د بار ملک نه چا مال دولت راولېږه ډېر زیات مال چې مال به یې راوړه نو هغه یې په جومات کې وغورځاو هغه مال دولت یې ټول راوړو په جومات کې یو طرف ته وغورځاو نو د حضور پاک خو به دا قانون و چې مال به راغی نو هغه به یې خزانه کو نه بس اعلان به وکړو راشئ وړئ نو په دغه ورځ باندې نبي علیه السلام اعلان وکړه وی راشئ دا مال وړئ حضرت عباس راغی وی صاحب ماله خو ډېر مال راکړه وی ولې وی په بدر کې ما د خپل ځانم فدیه ورکړې وه او ما د عقیل فدیه م ورکړې وه د خپل رواره وی ښځه وړه چې څونه دې خوښه یې وړه نو دې څادر یې خور کړه نو د هغې نه خو پخوا هغه ډبلې روپۍ به وې نو هغې په لپو لپو څادر ته راواچولې نو چې وې تړلې نو بیا اوچتولی نه شوې نو نبي علیه السلام ته وایي چې د الله رسوله چاته ووایه دې صحابو کې چې دا ما ته راوچت کړي وی دا کار نه کوم دومره واچو چې څومره وړی شي وی ښه نو ته مې روارې ته یې راته راوچت کړه
وی نه زم در نو چتو نو لګې ته کمې کړې نو چې کمې کړې بیا غوټه ورکړه بیا اوچتې نو نه شي اوچتولی وی مور اصحابه کوي دي کې بعضې ملګرو ته د حکم وکړه چې ما ترې اوچت کړي وی نه دومره شی در کوم چې څونه وړی شي نو وی ته مې روارنې وی د تېره اوچت که که نه وی زم نه در اوچت نو په دریم ځل باندې ته بیا کمې کړې چې بیا ته کمې کړې نو بیا دې دومره کمې کړو چې ښه په تکلیف باندې هغه پیټ یې اوچت که او په دې اوږو باندې په شا باندې کېښو نو چې څنګه یې په شا کېښو د روان شو بخاري شریف کې حدیث دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل هغې پورې ورته کتل چې په لاره کې یو طرف ته دی غیب شو او صحابه یې په دې وجه یې کتل د هغه حرص ته وجې نه چې ګور دومره مال یې یوړو چې ایله په خوارو باندې وړی هم نه شي او په تکلیف باندې وړی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام مبارک حکم وکوي ته لاړ شه او د مالدارو خلکو نه زکات راغون که نو دریو کسانو ولا زکات ورنکه یو خالد ابن ولید او یو بل کسو ابن جمیل ورته وای او یو حضرت عباس نو نبی علیہ السلام دراغه وی سیب نور ټولو خو زکات راکه او خالد ابن ولید او ابن جمیل او عباس را نکه نبی علیہ السلام او فرمایل وی ابن جمیل ولې زکات در نکه وی دی خو غریب او خدای مالدار که نو چې الله مالدار که نو پکاردار چې د په خوشحالی زکات در کړی وي دی د خدای مقابله کوي ښه نه کوي هغه نه خفه شو او په خالد ابن ولید خو تاسو ظلم کوئ هغه سره څه دي چې تاسو د زکات غواړئ د هغه که اس دی د هغه توره ده د هغه نیزه ده د هغه زغره ده هغه ټول د الله په لار کې جهاد ته وقف کړي نو ظلم پرې کوئ او عباس نه مه غواړئ زما تره دی د هغه زکات به زه درکم او د هغه ډبل به درکوم هغه باندې چې څومره کېږي نو دوچن زکات په ما دی زه به درکوم وی دا ولې وی نبی علیہ السلام دا ولې وی زکات خو به هر سړی خپل ورکوي وی دی ځکه وی چې د بیت المال کې کمی و نو نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه 2 کالو پیشکي زکات مخکې اخیستی و د هغه زمانه کې خو سود جایز و خلکو به سود کو نو دا سود د حجة الوداع په موقع باندې حرام شو اخیری چې نبی علیہ السلام مبارک اخیری کم حج کړی دی د وفات نه لږ غوندې مخکې نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ وی خدای مبخه سود چې څومره دی نو دا د نن نه پس حرام او که د چا سره پیسې د سود دي نو اصل سرمایه دی وصوله کی او د سود پیسې ولا مو ورکوي نو لومبي عمل چې نبی علیہ السلام وکړ د حضرت عباس په هغې یو کې اعلان وکړ وی د حضرت عباس چې چاله پیسې په سود ورکړي دي نو وی د هغه چې څومره پیسې دي وی د هغې زه اعلان کوم وی هغه ختم هغه مو ورکوي ولا حضرت عباس دا ونه وی چې د الله رسوله زما پیسې ولې خلکو ته خیرات کې او زما په پیسو باندې زما نه یې تپوس ونه کړ نه د نبي علیہ السلام په هغه دونه اعتبار و چې زه یو خبر وکړم د هغه د مال په حق کې نو هغه د ما د هغې خبرې جواب نشي کولی او نه پرې خفګان ښکاره کولی شي نو د سود په معامله کې چې نبی علیہ السلام عمل کو چې یاره سود دی خلک نه وصولوي د لومبي عمل نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه وکړ د حضور پاک د بیماری په وخت کې حضرت علی صاحب بار راووته نو خلکو به یې تپوس کو وی نبی علیہ السلام څنګه دی نو ده به وی الحمدلله ښه دی بیا به یې چا تپوس وکړه نبی علیہ السلام څنګه دی نو علي صاحب وی الحمدلله ښه دی اصبح بحمد الله بارعا یاره نن ورځې الحمدلله ښه دی حضرت عباس ځان لکه وی علي وی دلته راشي وی تا ته پته لګي نبی صاحب څنګه دی یاره وی طبیعت خو یې نن سبا ښه دی برابر وی ما ته د خپل خاندان د خلکو مرګ د دې پوزې نه معلومیږي دې ځای نه وی ما ته پته لګي زه د خپل خاندان د خلکو مرګ د دې پوزې نه معلوموم وی قسم دی چې 3 ورځې پس به ته د بل چا د امثالان دی 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک دنیا نه تلو والا ما ته پته وی زه چې لاړ شو او تپوس دې وکړو چې ستا نه پس به بادشاه څوک وي حضرت علي صاحب ورته وی داسې نه کوو دا تپوس موږ نه کوو ولې چې حضور پاک نه څوک شی غواړي نو ګورې نه یې ورکوي هسې نه د نبي علیہ السلام به دا خیال راشي چې دوی جوړ دا بادشاهي غواړي نو هسې نه اعلان به وکړي چې ګورې زما خاندان له یې مه ورکوي بیا به سي واقعي مکه چې حضرت عباس دا خبره وکړه چې ما ته د خپل خاندان د خلکو د مرګ د پوزې نه معلومیږي او 3 ورځې پس به ته د بل چا د امثالان دی د حضور پاک امسا به ختمه شوي دی به د دنیا نه تلي مکه 3 ورځې پس نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف راوړ صحابه به ډېر زیات احترام کو دونه قدر به کو
لکه چې سړی د خپل پلار نه زیات ته د احترام او د قدر به کو او تر دې حده پورې چې یو ځل باران نه کېده په مدینه شریفه کې نو چې باران نه کېږي نو دی حضرت عمر دی راوسته بار یې وویسته میدان ته او چې بار یې سنګ میدان ته وویسته نو دی مخامخ ودرو وی یا الله وی نور کله چې به کله باران نه کېده او قحط به نو مونږ به تا ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیش کړ نو تا به مونږ باندې باران وکړو باقاعده بخاري شریف کې حدیث دی او اوس خو نبی علیہ السلام نشته نو خدایا مونږ د نبی علیہ السلام تر حضرت عباس تا ته ودرولی الہ العالمین دا د پیغمبر علیہ السلام تر دی د ده په مخ الله په مونږ باندې باران وکړه نو وی داسې سور نورو او شین اسمانو چې د اوریا د درک پکې نه لګېده او چې صحابه او حضرت عمر دی پیش کو د باران دپاره الله ذوالجلال ته نو وی داسې اوریا زراله چې دوی لا را روان شوي نو چې اوریا زراله او مدینه منوره ټوله د اوریا دې نه ډکه شوه او دوی کور ته لا رسېدلي نو چې خدای پاک په شیبو شیبو باران وکړه دې نه څه معلومه شوه دې نه دا معلومه شوه چې د نبي علیہ السلام د رشتې احترام څومره دی الله څونه احترام کوي حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه صحابه کرام حضور پاک مبارک مدینه منوره کې موجود دی قبر مبارک کې خو موجود دی او لوی صحابه کرام موجود دی قرآن حکیم موجود دی د احترام نور ډېر څیزونه موجود دي خو رب العالمین سره د حضرت عباس څونه احترام دی څونه عزت او څونه قدر دی چې خدای پاک د هغه په وجه باندې په مدینه شریفه باندې باران وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل جون کې د بیت المال په مال کې خپل خاندان لا لکه دا د قرآن د وینا مطابق چې کله به یو غنیمت حاصل شو نو په هغې کې به یو حصه د نبي علیہ السلام مبارک د خاندان وه نو دی له هغه حصه ورکړې وه خو په دې شرط یې ورکړې وه چې ګورې دا به خرڅوی نه او دا به ستاسو په میراث کې هم نه ځي نه به یې خرڅوی او نه به ستاسو په میراث کې وځي د دې امدن وړی او باقي د دې چې کم ذات تېره ځمکې هغه د بیت المال په هغه طریقه حضرت ابوبکر صدیق د حضرت ابوبکر صدیق نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په هغه ترتیب د دوی سره خپل ګذر اوقات کړی د حنین په جنگ کې په غزا کې د شرکت ثابت دی نبی علیہ السلام مبارک سره حنین له تللی دی دا اوتاس په غزا کې د نبی علیہ السلام سره د شرکت ثابت دی او د دې نه مخکې چونکې د بدر په غزا کې خو دې قیدي نیولی شوی دی د احد په غزا کې دی په مکه مکرمه کې د خندق په غزا کې دی په مکه مکرمه کې نو هغې کې دی د نبی علیہ السلام مبارک سره شریک دی دا د حضور پاک مبارک ترو په دې میاشت کې د رجب په میاشت کې په سن 32 هجري کې 22 هجري کې وفات شوی دی او د زبرګې میاشت کې عمر یې اتیا کاله عمر او د جمعې ورځ به چې دی وفات شوی دی حضور پاک مبارک له یو ځل ورته سوال جواب وکړ وی عباس تم راشه او بچي دې م ټول راوله نو دې م راغی او بچي م وله راوستل نو نبی علیہ السلام مبارک د ده په بچو صادر واچو او په عباس هم صادر واچو او یو ډېره خشته دوی وله اللهم اغفر للعباس یا الله عباس او د بچي ټول وبخي صادر یې پیچولو یا الله عباس او د بچي ټول او سنگ مغفرتا تامتا خدای داسې وبخه چې د دې نه پس اړو بل څه پاتې نه شي چې څومره ګناهونه یې ټولې ختم شي دا وله نبي کریم دعاګانې کړې او د بچي یو زوی فضل ابن عباس نبی علیہ السلام مبارک چې به کله سفر نه راته یې دومره هوښیار و نو دا خپل بچي به یې وله مخې له ولېږل خلک د خلکو استقبال کوي که نه نو دا فضل ابن عباس ته د زوی و قسم یې بل زوی و او عبدالله ابن عباس دی بل زوی و دا به وله مخې له استقبال له لاړه نو نبی علیہ السلام مبارک به اوچت کړ ځان سره یې په خپله اوښه باندې کېنول څوک به مخکې کېنول څوک به وروسته کېنول د حج په موقع حجة الوداع کې د نبي علیہ السلام د سفر ملګری څوک دی فضل ابن عباس د زوی په اوښه یې ځان سره شاته کېنولی عبدالله ابن عباس دی به کله ته پیغمبر علیہ السلام مبارک سره به شپه کوله او حضور پاک به له دعاګانې کړې د زوی دی بل عبدالله ابن عباس هغه له د قرآن دعا کړې ده اللهم علمه الکتاب والحکمه خدای دته قرآن وښیه او حکمت ورته وښیه نو خدای پاک د رئیس المفسرین جوړ کړی د تفسیر په باب کې خدای پاک هغه له لوی مهارت ورکړی دی بهر کې د دې رجب په میاشت د زبرګې په میاشت کې په د جمعې ورځ باندې په سن 32 هجري کې دی وفات شوی دی او عمر یې د وفات په وخت کې اتیا کاله
نو په دې نسبت مې ردې ما چې دا تاسو دا بای صحابه کرام وپېژنئ چېرې صحابه کرام یو صحابي د کم حیثیت خاوند دی او صحابو څونه څه کړي د دین دپاره څونه محنتونه او څونه قربانۍ یې کړې دي نو ځکه دا بعضې صحابه کرام درته شمارم چې تاسو یې پېژنئ رب العالمین دې زموږ د ټولو نه راضي شي خدایا موږ د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري صحابه دا ډېر لوی خلک تېر شوي نبی علیه السلام په خپله فرمایي وی الله فی اصحابي وی زه خدای نه ویرېږئ زما د صحابو په حق کې بد رد ورپسې مه وایئ وی که تاسو کې یو کس نبی علیه السلام فرمایي وی که تاسو کې وروستو خلکو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کړي او یو صحابي د چټاکۍ برابر خیرات کړي وي د صحابې هغه چټاکۍ ته نه رسېږي رب العالمین دې زموږ ستاسو د راضي شي الله یې د صحابو په نقش قدم باندې روان کړي او د هغوی په شان عقیدې اعمال دې الله زموږ نصیب وګرځولی کړي رب العالمین دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي الله که څوک حاجتمندي حاجتونه یې پوره کړي الله که د چا یو بل سره دشمنۍ طرفګنۍ په روغو باندې بدله کړي الہ العالمین چاته څه قسمه تکلیف هغه تکلیف ولا په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي او د دواړو جهانو خیرونه او سعادتونه هم نصیب کړي او د فتنو نه پامن کړي وساتئ او آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ګناه کبیره هم نه کوي اذان اقامت یې کېږي کولی شي عام وایي چې شیطان د فرشتو استاد و دا غلطه خبره ده شیطان فرشتو ته څه خولی دي چې دی استاد او مزدور خیر دی چې مزدوري وکړي که نه هر چا له وکړي نو هغه مزدوري ته یې غشتی شي سرائدین اسلامی کیسٹ اینڈ اسٹڈی سنٹر حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندرپورہ چوک پشاور موبائل نمبر ہے 0301 88 91 321 موبائل دیم نمبر 0345 91 47 115 دا څومره فتح کېږي نو دا ټول د خالد د برکته کېږي دې زه د ګورنرۍ نه لرکوم چې خلکو ته دا وښیمه چې دا څومره فتح کېږي دا د مسلمانۍ د طاقت ته وجه نه کېږي که خالد جمدي وي او که مړي دا فتح به کېږي دا مې د ارمان نو دې میدان جنګ کې ولاړو میدان جنګ کې ولاړو چې ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه راغی وی خو عمر را لېږلی څه حکم دی وی تا چې د صحابي دا 10,000 روپۍ ورکړي دي دا د خپل مال ورکړی دی که د مسلمانانو وی دا مې خپل ورکړی دی نو عمر خو چې د اسراف دی ولې کړی دی وی زما په مال او زما په پیسو ورکولو زه ښه پوهېږم عمر پېښ او خپل مال یې پېښه زما مال سره د عمر څه کار دی یو صحابي دی ما ول خپلې پیسې ورکړي وی ښه ما ته خو وایي چې دې د ګورنرۍ نه معزول کا ډېره ښه خبره ده چې معزولی مې ډېره ښه خبره ده نو یو خاص ټوپۍ به د ګورنر په سر وه هغه ټوپۍ ته دې لرې کړه وی دا ټوپۍ راکړه ها دا ټوپۍ وه پټکې را واغې د سر نه یې څه وکړو نو څه وایي وی الحمدلله هغه ګورنر چې لر شو وی الحمدلله وی اوسه پورې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم اوس چې جنګېږم د یو سپی په حیثیت به جنګېږم مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم اوس به د سپی په حیثیت جنګېږم خو جنګ نه مې څوک نشي وښکې بیا ډېره موده پس راغی مدینې منورې چې مدینې منورې ته راغی نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات وشو نو د عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګورې خالده مونږ خو د ګورنرۍ نه لرې کړې خو په دې خیال نه چې په تام څه شک و یا د خیانت شک مو در باندې خو زه د قوم د دنیا ته دا ښیم چې ګورې که خالد یا بل صحابي جمدي وي او کني دا فتح او دا نصرت د الله په اختیار کړې دا به الله مسلمان له ورکوي نو دی بیا په مدینه منوره کې د هغې نه پس هم ډېر جهادونه کړي نو اخره کې چې دی کله مړ کېده که نه نو ده به جاړل یو ځل په بستره باندې پروت دی او بیمار دی او جاړي چا ورته وی خالده ولې جاړې وی جاړم په دې چې سا رانه په خپل کټ کې خېږي په دې جاړم نو ولې ته په دې خپې وی او په دې خپې مفسوس دا دی چې د ما نه دا سا د جهاد په میدان کې وتې ډېر جهادونه مې وکړل واقعي د 900 نه زیات جهادونه لیکن خپه په دې مه چې میدان جنګ کې او د جهاد په میدان کې مې د سا د وتو نصیب نه په خپل کټ کې رانه ساتې او یو د وجود کې 2 ګوتې ځای داسې نو چې په هغې د غشي یا د نیزې یا د تورې داغ دي 2 ګوتې ځای پکې داسې ټول وجود یې زخمي
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د سره کوم محبت و یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لېږلی وی لاړ چې له صحابو نه زکات راغونډ کړه راغی وی صاحب دریو کسو زکات رانه که باقي ټولو راکړي و یو ستا تره حضرت عباس رانه کړه دویم خالد ابن ولید رانه کړه او دریم ابن جمیل یو صحابي دی هغه رانه کړه نبی علیہ السلام او فرمایل وی د عباس زکات په ما دی ابا زه درکوم دوچن به درکوم ځکه چې نبی علیہ السلام د هغه نه د 2 کالو زکات پیشکې اخیستی او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ د هغه نه زکات مه غواړئ د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول جهاد ته وقف کړی دی هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړئ او دا دریم صحابي ابن جمیل دې خو ډېر زیاتې او ظلم کوي الله مالدار کړو دې زکات نه ورکوي دا خو زیاتې کوي نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی که اس دی که توره ده که زغره ده که نور څه دي وی ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړي دي نو غواړئ ته څه دا ډېر عظیم المرتبه ډېر عظیم مجاهد او دا نبی علیہ السلام ډېر نږدې ملګری پاتې شوی دی خالد ابن ولید او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورته د سیف الله لقب ورکوي سیف من سیوف الله دا الله د تورو نه توره ده او زه اکثر طالبانو ته هم دا خبره کوم دې پر خپل کټ پوزي کې ولې مړ شو دې میدان جنگ کې ولې شهید نه شو دا هغه خدا خوښه وه چې د میدان جنگ کې شهید شم او د سلو نه زیات جهادونه یې موکل دا ولې زم نبی علیہ السلام مبارک و د توره ویلې د توره چې توره یې ورته ووایي او کوله توره یې ورته ووایي نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتېږي نه د انسان د اوسپنې توره به ماته شي خو د الله او د رسول توره ماتېدو والا نه ده پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده دا به جنګ کې نه ماتېږي ځکه په خپل کټ پوزي ته سا وختله نو زمونږ پښتانه وایي موږ د خالد بابا اولاد یو اوس به دا نسب وګورو چې واقعي موږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی نسبا پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دی نسبا و یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کې چې فرشتونې پښتونې نو هغه کې بهادري وي دا حقیقت دی ځکه همیشه پښتنو هم جهادونه کړي په دې وطن کې پښتنو جهادونه کړي محمود غزنوي رحمت الله علیه چې په دې علاقه راغی نو د پښتنو یې مرسته کړې دي ورسره جنګ کړی دی جهاد یې کړی دی د سیکانو په مقابله کې دې پښتنو جهادونه کړي دي په تحریک آزادۍ کې چې کوم وخت انګریز د دې وطن شړنه شړلې شوی دی نو پښتنو پوره جهادونه کړي زموږ علماو تاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی دی باباجي صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی دا خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی دی په مومندو کې د هغه قبر دی او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو هغه هم ټول پښتانه مجاهدین دا چې تاسو وینئ ځای په ځای د اوږده اوږده قبرونه چې ته ښکاري غټ غټ قبرونه نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی ښخ دی دا چې ته جهاد کې ملګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي نو هغې له بیا یو قبر ایستي یا په یو ځای ښخ کړي وي نو په هغې باندې یو اوږد څلی جوړ کړي نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوي وي دا نیموړی بابا تاسو تاریخ وګورئ نو دا د محمود غزنوي ملګری رحمه الله دا هغه زمانه کې راغلی دي دلته جهاد کړی دی او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوي دی نو دا ځای کې قبر دی ورسره ملګري هم دي نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت دی د باطل مقابله کړې ده انګریز که خدای پاک ایستی دی دا بېله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کېږي زه اکثر دا خبره کوم وی پلانکي د پاکستان د ازادۍ تجویز پیش کو او پلانکي پکې خوب ولید او ملک آزاد شو مې دا جوړ په خوبونه ازادېده په خوب ملک ازادېږي یا په سوچ وی دی پلانکي سوچ پیش کو زه خو به زرګونه سوچونه پیش کړم نو زما په سوچ خو ملک نه ازادېږي تاسو تپوس وکړئ زموږ مشران وګورئ شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه عبید الله سندی رحمت الله علیه دا تاریخ د علما وګورئ قسم په الله چې حیران بشئ یو مورخ لیکي یو انګریز مورخ وی دغه زمانه کې زه روان یم وی په هندوستان کې د دین روان یم وی یو اونې پورې د یو عالم وجود تړلی شوی دی او شهید پروت دی دا علما به صاحبه د خنزیر او د سور په سرمن کې بند کړل او ټکونه به تیر کړل او بټو ته به د اور بټو ته د چونې بټو ته به غورځول د علماو او د پښتنو تاریخ ته د قربانونو ډک پروت دی نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد د نو دا به نسبي نه دا به روحاني اولاد دي لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه
دارنګې پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتوني هغه هم بیا بهادري په بهادرۍ کې تحریک ازادۍ کې د علماو شات او درېدو کې هر مقام کې په میدان کې وتو کې الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی خدا نه چې نسبي د خالد بابا اولاد دي نه نه نسبي ما ته پته نه لګي که بل چا ته پته لګي چا ته تاریخ معلوم وي به خو روحاني موږ دا دعوه کوو موږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو ګوره څومره زموږ خلک چې عبادت کوي بدني دا ګورې بل قوم نه کوي تاسو لاړ شئ سند ته ولاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ دا تبلیغ والا اکثر دي هغې تپوس وکړئ یقین وکړه چې په روژه کې هغې ودونه کوي روژه پېژنیم نه چې ډېر خلک دې بانډو کې روژه پېژنیم نه چې زه روژه نیسم د خدای فضل دی زموږ پښتانه ښې روژې نیسي د الله فضل دی یو څیز کې موږ لږ کمزور یو چې د مالي عبادت کې بیا موږ نه یو شوي مالي عبادت کې نه یو شوي هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي خو بدني عبادت کې که جهاد دی که هغه مونځ دی که هغه روژه ده که هغه بل عبادت دی هغې کې پښتانه بیا تکړه دي خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلماني وي ګورې دا پکې شرط دی سوچه مسلماني چې وي پکې الحمدلله موږ پښتانه یو موږ سوچه مسلمانان یو نو موږ د خالد بابا نه چې د هر صحابي اولاد یو موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم روحاني اولاد یو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي هر تقي هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وي زما اولاد دی بهر کې صحابه کرامو چې قربانۍ کړي دي نو الله دې د هغې له د هغې په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي ځکه چې دا د هغې ژوند د قربانونو ډک دی قسم دې کور پرېښودی دی نبي علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه یو صحابي وله راغی وی د الله رسوله وی ما له خپل کور خو د کافرو نه واله کړه ځکه چې دې هجرت کړی و مدینې منورې ته نو کورونه ترې پاتې شو هغه کورونه کافرو قبضه کړل وی اوس خو موږ مکه مکرمه فتح شوه نو ته مهرباني وکړه د ما هغه کور دی هراله راکړه نبي اسلام مبارک ورته اشاره وکړه دې خوا راشه غوږ کې ورته پټه خبره وکړه صحابي روان شو بس ټیک شو جي صحابي چا تپوس وکړه وی حضور پاک مبارک درته څه وی وی ما ته وی چې د کم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت ته کړی تپوس یې مه کوه وی چې بلکل یې نه کوم هغه کورونه بیا هغوی واپس رالل مکې مکرمې ته فتح یې کړه نبي علیه السلام مبارک وي چې کم کورونه هم د الله په نوم پرېښي دي بس پاتې مې غواړه وی نه غواړه اسم نشته کورونه پاتې ځمکې پاتې پیسې پاتې بچي قربان ځکه خو الله صفت کوي په قرآن کې والذین معه اشداء علی الکفار د کافرو مقابله کې سخت رحماء بینهم یو بل سره شیر و شکر رحماء بینهم افسوس دی نن زموږ مسلمان کافر پرېښی دی خپل منځ کې سره یو بل باندې سختي کوي یو بل سره ظلم کوي اخرت خو یې دی ځمکه خو یې چې ځمکې له بمزو تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا پیغمبر ته ورته ګورئ هر وخت په رکوع په سجده پرتي او د الله فضل د الله نه غواړي او دا مثال تورات کې د دې ذکر دی دا په انجیل کې ذکر دی نو صحابه بهتر مخلوق دی د الله د نبی علیه السلام صحابه ځکه د حضور پاک ډېر به خدمت یې کړی د نبی علیه السلام نه په دې سینو غشي تنبولي دي د نبی علیه السلام مبارک نه په تورو باندې په خپلو سینو د تورې غزارونه تنبولي دي او دا زموږ دین خو چې موږ ته رسېدلی دی خو د هغې برکت دی الله دې موږ هم د هغې په نقش قدم روان کړي او پروردګار دی زمونږ هم د دواړو جهانو خیر نصیب وګرځوي که یو سړی حج ته لاړ شي او په ده دلته قرباني واجب وي دی به دلته قرباني کوي او که نه به کوي د دې داسې مسله ده دا لږه اوږده خبره ده یو سړی چې حج له ځي نو دی که دې ځای نه لاړ شي نو څوک مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي